أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سورہ ہود 40 نمبر آیت. بدی آیت کی دا عذاب ابتدا و آغاز ذکر کی کہ عذاب څنګه شروع شو. حتی په معنا د ابتدا سره دی، یعنی ابتدا د عذاب څنګه شروع شو. د نوح علیه السلام واقعه د مخکې را روانه ده، هغې د عذاب مرحلې ته موږ راورسېدو. الله تعالی وایي حتی تر هغې پورې اذا جاء هر کله چې راغی امرنا حکم زمون، حکم د عذاب و چې عذاب دی نازل شي، د عذاب والا حکم راورسېد. وفارت تنور او راوخوړ کې تنور. تنور سمانا را دې ځای کې څه شی مراد دی؟ تنور یو معنا چې تنور په عربی کې د ځمکې سطحې ته هم ویلی کېږي، د ځمکې اوچت سر کومه سطحه باندې چې انسانان ژوند تېروي دا سطحه ده. او تنور چې کوم دی د ځمکې اوچت ډېرۍ ته اوچت غر سر ته هم ویلی کېږي، اوچته حصه سطحه اوچته سر. او د دې نه وروسته تنور چې کوم دی نو د ډوډۍ پخولو و تنور ته هم ویلی کېږي. دا درې معنی شوې. څلورم دا د عربۍ یو محاوره هم ده، یو اصطلاح هم ده چې کله غوسه شي نو بس تنور راوخوټ کېد. دې ځای کې وایي تنور وخوټ کېد څه معنی؟ د الله تعالی قهر او غضب په جوش کې راغی. دې څلورم معنی تفسیر احسن کلام ذکر کړی ده. اوس دې سره راځو چې په دې کې تحقیقي کلام څه دی، چې حقیقي معنی څه ده، څه ده کوم چې لوی لوی مفسرینو راخیستلي ده او راجح قول د قول د چا. نو په دې کې یو قول خدا د علماو چې وفارت تنور او رزمکې د سطحې نه اوبه راوخوټ کېدلې، دا خو عامه معنا را په دې کې خو څه بحث پاتې نه شو. او دغسې هم د ځمکې د سر نه اوبه راخوټ کېدلې وي، لیکن دا قول راجح او مضبوط قول نه دی. دې ځکه کې تنور نه مراد ځمکې سطحه نه ده مراد. ولې؟ ځکه لوی لوی مفسرین چې کوم دي لکه امام قرطبي رحمه الله، دغه شان کې تفسیر مظهري او د لوی لوی علماو چې کوم دي نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی وایي چې د دې نه مراد تنور دی، مراد دی ډوډو تنور دی مراد دی. نو چې کله دا قول صحیح شو او د مخکینی معنی کمزوري شوې، اگر چې د دې سره سمون خوري، لیکن د مفسرینو رای قوي رای دا نه ده. قوي رای دا د دې نه مراد تنور دی، د ډوډو تنور دی مراد دی. امام شعبی رحمه الله په دې باندې باقاعده قسم خوړلی دی چې د دې نه مراد د ډوډو تنور دی، او هغه تنور چې کوم د نوح علیه السلام په کور کې هغه مراد دی. نو چې کله تنور تی نه مراد شنه بیا د تنور په کوم ځای کې و د چاو. یو قول دا دی دا په شام کې موجود و، عین الوردان هم یو ځای دی په شام کې، دا د نوح علیه السلام تنور هلته موجود و، نو چې په دې کې اوبه راوخوټ کېدلې. دویم قول دا دی دا په کوپه کې، او امام شعبی رحمه الله په دې باندې تحقیق کړی دی چې په کوپه کې یو جومات و، غټ جومات تاریخي لیول باندې دا څلورم نمبر جماعت دی په دنیا په جماعتونو کې. اولنی جماعت خانه کعبه ده، دویم بیت المقدس دی، دریم مسجد نبوي دی، او څلورم نمبر دغه د کوفی والا جماعت دی. یعنی تاریخي لیول باندې یو لوی امتیاز هم حاصل دی. او دا هغه جماعت دی چې په دې کې نوح علیه السلام دننه کښتۍ هم جوړه کړې وه. دا کښتۍ په دې جماعت کې دننه تیاره شوې وه. د کوم مقدار چې وړاندې موږ ووایو چې دا 300 ګزه اوږده کښتۍ وه، او تقریبا 10 ګزه دا لوړه وه، 3 چته وه، او 50 ګزه دا پلنه وه. یعنې لویه بحري بیړۍ په دې جماعت کې هم دننه تیاره شوه. وایي دا جماعت دا تنور د دې جماعت مخې ته جوړ شوی و، هغه تی مراد دی چې دننه کښتۍ ولاړه ده، بار تنور ته پام کوه، که تنور کې اوبه راوخوټ کېدلې عذاب علامات دی، عذاب به شروع شوی. دا دویم قول شو. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم رئیس المفسرین دی هغه وایي و د دې نه هغه تنور مراد دی چې کوم د نوح علیه السلام په کور کې دننه موجود و. د دې احوالو نه تاریخي اقوالو نه وروسته امام قرطبي رحمه الله په دې ټولو باندې یو تفصیلي فیصله کړې ده. هغه وایي چې کله عذاب شروع شو نو عذاب داسې و چې اسمان نه اوبه راپیدلو باندې شوې او ځمکې نه اوبه راخوټ کېدلو شوې. او دا داسې مرحله وه چې په دې کې تنور د عین الورده تنور پکې نه هم راوتلی وي، کوم چې په شام کې و، د کوفه کې چې کوم و دې نه هم راوتلی وي، د هر ځای نه اوبه راوتلې. نو ځمکې سطحې نه هم راتلې
او دغه دوه تنورونه هم راغلي. نوح علیه السلام کور کې چې کوم تنور هغې کې هم راووتلي. وایي دې اقوالو کې هېڅ اختلاف نشته، دا ټول سراسر یو شی دی. وایي دې کې څه بحث نشته. دا د دې ځای نه پورې د تنور خلاصه شوه چې د دې نه کله اوبه راووتلې نو بیا به د عذاب علامات شروع وي. نو الله تعالی یقول نحمل فیها من کل زوجین. مونږ وویل چې سواره کې په دې کښتۍ کې من کل زوجین هر قسم جوړې. د جوړو نه مراد معلومي اثنین دوه. نو دې الفاظو کې یو دا ذکر شو چې جوړې راواخله. معلومه دا شوه چې کوم شیزونه جوړې نه وي د هغې د ژوند سیوا کېدل جوړې ته محتاج نه وي. لکه حشرات الارض شو، ځمکې کوم ژوندي سري چې دي نو دا ته چا روانه غوسته دا داسې پاتې شو. د اوبو چې کوم مخلوق دی کوم چې په اوبو کې ژوند تېرولی شي دا روانه خسته شو ځکه هغه هسې اوبو نه خرابول په اوبو کې خو هغې ژوند تېرولی شو. نو تفسیر مار ابن قرآن وایي چې د دې نه صرف څاروي راواخیستی شو، نور نه دي راغستی شوي. لکه غوا ګډه بیزه میخه داسې طریقه باندې څاروي ته راواخیستی شو جوړې نر او ښځه یو جوړه راواخیستلی شوه هر یو قسم نه او دې کښتۍ ته وخې جوړې شو. بیا سوال د دې خبرې دی چې دا نور حیوانات ختم نه شو. نو د هغې جواب مخکې موږ ذکر کړی دی چې د عذاب په ټوله دنیا کې نه و. د عذاب صرف په عراق کې عراق پورې محدود عذاب. او کوم اقوال دا دي چې ټوله دنیا قبضه کې راغستې وه. خانه کعبه یې ورانه کړله او دا ډوبه شو په اوبو کې. دا اقوال ټول ضعیف اقوال دي، صحیح اقوال نه دي. دغه صحیح قول دا ده چې د عذاب عراق پورې محدود خو انسانان هم به دغه عراق کې اوسېدل نور ځایونو کې نه وو او دغه ځایونو کې دا حادثه مخې ته راغله. نو باقي دنیا ځناور حیوانات ښه ژوندي وو خپل ځای باندې ښه ټیک ټاک هغې ته مسله پېښه نه شوه. الله تعالی موږ ورته وویل چې سواره کې په دې کې من کل زوجین هر قسم جوړې اثنین دوه و اهلک او د خپل کور خلک ورته هم وخېجوه الا من سبق علیه القول مگر هغه څوک مخېجوه چې په هغې باندې وړاندې شوې ده وینا د عذابو. ستا په کور کې داسې خلک شته چې په هغې باندې عذاب وینا شوې ده چې به هلاک کېږي او په هغې کې یو نوح علیه السلام خپل زوی هم شامل و هغې باره کې دا مقرر و چې دا په عذاب کې هلاک کېږي. ومن آمن او هغه چا چې ایمان راوړه د نوح علیه السلام سره د کور خلک کم چې ګمراه دي هغه دې پاتې که او باقي چې چا ایمان نه وړی دا ټول ورته وخېجوه. وما آمن معه او ایمان نو راوړی د ده سره د نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر لږو خلکو راوړی و. لږو خلکو باره کې د شپږو نه واله د اتیاو پورې اقوال پکې شته لیکن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول دا دی چې د اتیا کسان او د رئیس المفسرین دی دا قول راجح قول دی. نو بس کېدی شي اتیا کسان به و دې کې د نبي علیه السلام هدایات موجود نه دي لیکن تاریخي پس منظر دا ده چې اقوال پکې مختلف دي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رایې پکې هم دغه اتیاو کسانو ده. دې ځای نه پورې دا ذکر شو د تنور خلاصه هم ذکر شو د عذاب د آغاز خلاصه هم ذکر شو. د دې نه دا مسله معلومه شوله چې کومو څیزونو ته د انسان د ژوند ضروریات انسان ژوند ته محتاج دی د ژوند ضرورت دا څیزونه ټول الله تعالی انسان پیغمبران ته وحی په ذریعه باندې ښودلي. په دې وجه د آدم علیه السلام نه لږ وروسته نوح علیه السلام په زمانه کې تاسو ولیدل چې تنورونه موجود خلکو اور بلاو او تنورونو کې روټۍ پخېدلې او دا د انسانانو ته د الله تعالی د وحی په ذریعه باندې ښودلی شوي طریقې وي. د دې نه وروسته دا خبرې معلومې شوې چې په ځینې تاریخونو کې دا قصې نقل شوي دي چې یاره انسان اوله کې اور نه پیژاندو او دی به غوښه خوړله او دغه شان د ګرمۍ نه به د یخنۍ نه پټېدلو دپاره به غارونه استعمالول د اور ګرمایش نه پیژاندو. بیا سړی په کار پسې وتی او کمر یې ویشته او هغې نه سپرغۍ وشوه ځنګل کې اور ولګېده د کومه قصه چې روانه ده. مخکیني د سکول نصاب درېم په اردو کې غالبا دا قصه وه چې اور څنګه ایجاد شو او د هغې نه بعد دې ورقې اورې رانیوه هغه اور نه رانیولی کېده سېزلی کول او د هغې نه بعد د احساس وکړه چې دا یو شی د رانیولی کېږي نه او بلې طریقه باندې بلیږي خلکو به د ګټو په ذریعه باندې اور بلاو. دا قصې ټولې دروغ دي. د انسانانو داسې دور نه تېر شوي او د انسانانو چې کوم شیزونو ته ضرورت و نو هغه الله تعالی د پیغمبرانو په ذریعه هغوی ته ښودلي وو. تر دې حده پورې چې په دغه زمانو کې تنورونه باقاعده موجود و خلکو اورونه بلول او دا نوح علیه السلام پسې د آدم علیه السلام پسې نږدې پیړۍ دي او مخکې موږ ویلو چې آدم علیه السلام ته زیاته وحی د سندکارۍ شوه چې د ژوند اسباب ورته وښیي. نو دې وجه نه دا اقوال ټول دروغ دي د الزام دی په انسانانو باندې
او دا الزام تهمت پیغمبرانو باندې هم راځي دا خبرې صحیح نه دي وقال اركبوا فيها نو ویل نوح علیہ السلام چې سواره شي په دې کشته کې بسم الله مجریها ومرساها دا الله په نوم باندې د دې روانې دل او ودرېدل قالا کې دوه احتمال دي چې دا چا ویلو نو راجح قول دا چې دا وینا د نوح علیہ السلام ده تفسیر مال بالقرآن هم دغه نقل کړي چې دا د نوح علیہ السلام وینا ده اگر چې ځینې مفسرینو پکې دا هم ویل چې الله تعالی نوح علیہ السلام ته ویل لیکن دا قول قوي قول نه دی الله نوح علیہ السلام خلق ته ویل مؤمنانو ته ویل چې په دې کشته کې سواره شي بسم الله مجریها الله په نوم د دې روانې دل او مرساها ودرېدل دې کې مؤمنانو ته ډاډ ورکو چې مؤمنانو یریږي ما دا کشته د سید الله تعالی په حکم باندې بدر رواني کې زیب تاسو به بچ کی او د الله په حکم باندې چې کله ضرورت شو د ودرېدو دا ټیک ودرېږي لہذا دا کشته د غر کېدو د هلاکېدو کشته نه ده دی باره کې مفسرینو لیکلي دي چې بسم الله مجریها مرساها الفاظ د مختصر معلومیږي لیکن دا یو بهترین تعلیم دی د مسلمانانو لپاره او بهترین آداب دي د سورلۍ کولو لپاره وای کافران هم د دنیوي اسباب او وسایل استعمالي مؤمنان هم استعمالي لیکن کافران به دې باندې سوچ فکر نه کوي چې دا وسایل د کوم ځای نه رالو د دې د مواد چا پیدا کړی دي او دا د کوم هدف پورې دا کار کوي چلیږي او د کوم هدف پورې بیا ودرېږي کار نه کوي په یو د دې معلومه شوه د مؤمن او د کافر په منځ کې د اسباب استعمال او د ژوند هغه انداز فرق هم واضح شو نو نوح علیہ السلام دومره لویه کشته تیار کړه دا غینه بعد مسلمانانو او مؤمنانو ته وایي چې د دې د روانې دل هم د الله په حکم باندې دي ک الله غوښتل انده بچلیږي او ودرېدل هم د الله په حکم باندې دي ک الله ودروله بیا به نزيد نه روانيږي نو وېدا تعلیم دی چې کله سړی سورلی استعمالي کاغه ژوند ساري سورلی لکه ساروي شو اسونه خرقه چر دي یا هغه جسان نه لري لکه موجوده ماشینریان را واخله نو په دې باره کې به د مؤمن عقیده دای چې د الله تعالی په حکم باندې د الله تعالی په نوم باندې دا روان دي کار کوي او چې په کوم ځکه کې الله وختل چې ودرېږي غزه کې به ټیک دا ودرېږي کار پرې دي کدا بیا گاړې دی کدا جاز دی کدا هر شی چې دی او مسلمان له بدی باندې سوچ پکار دی او انسانانو له بدی باندې غرور نه دی پکار او بدی باندې سوچ پکار دی د کوم سيزونو نه چې پارس کا دا گاڑی جوړلی وسایل جوړلی د ژوند سامان نو ساينسدان خو تجربه وکړه او یو علم حاصل کو ساينسي ایجادات نو ته بدی سره تعبیر کولای شي چې یو نوې مشنری تیار شول په هغه د انسانانو د ژوند لپاره فائدہ ورکړي لیکن مده باندې خبر وکړي د کوم څه د مشنری جوړه ده د دې د مواد چې کوم دي د میټیریل د چا پیدا کړی دي دا وسپنه او دا تانبا او دغه المونیم د کوم ځای نه رالو خالق سوق دی آیا انسان او ساينسدانان یو کیلو سیس جوړولای شي پیدا کولای شي اس کلیم نشي نو معلومه ده چې دا څه الله تعالی د مخکې نه پیدا کړی د انسانانو د استعمال لپاره دندار ساينسي علم او تجربات او عقل د الله تعالی ورکړه او کله الله ورکړ نه مې انسانانو په ټول په یو لیول باندې بیا هم وي هر سړی به ساينسدان وي هر سړی به جوړول کولای بیا به کې فرق هم نه وي نو د الله تعالی نظام د چاتر دنیا په دنیا کې مهارت ورکي چاتر دین په کارونو کې چاتر تاریخ په حواله چاتر یو مهارت چاتر بل مهارت او د عربي مشوره کلیان د سید چې ولې کل فن رجال د هر فن خپل خلک خپل کسان ول الله پیدا کړي نو دویم دا چې دا ساينسي تجربه او دا علم هم د الله تعالی ورکړه د الله ورکړي دا نو سامان چې د کومې نه دا شیزونه جوړیږي خالق الله شو دغه جوړولو او د استعمال عقل الله تعالی ورکو تجربه الله ورکړلې نو بیا به د غرور او تکبر خبره د کوم ځکه نه رااله وې ردی سره ډېر مسائل حل کیږي ردی عقیده سره ردی وضاحت نورست او د هغه خلکو سوال او د هغه خلکو سوالات حل شو جواب یې وشو چې کوم خلک وایي چې یاره د کفار او مخالفت مکوي ځکه چې کفار خو زمنګ محسنین دي دا گاډي خو موږ لاغو جوړ کړی دي او ته چې د کفارو نه بایکاټ کې نو دا گاډي د گاډي کې بیان نه کینې نو ته به نه استعمال دي اجازه به نه خېږي ځکه دا انګريزانو جوړ کړی دا انګريزانو ته بعد وي دا غینه مخالف نو جواب یې هم دغه شو چې دا سيزونه کوم سيزونه جوړل دا سامان چرته او دا زمان رب پیدا کړی د انسان ته د الله تعالی د کوم عقل ورکړ عقل چا ورکړ تجربه د زمان رب ورکړی او دا سیس الله تعالی په حزما په اختیار کې هم راوستي دي او د الله تعالی په حکم باندې کار په حال هم کوي او که زما رب ورته په کوم ځای باندې ودرول امر وکړ په قضیه باندې ودا ټیک ولاړی لہذا هر چا زما د رب تابعداري پکاره د انګريز تابعداري نه ده پکاره دا خو جاهلانه خبره ده چې ځنې خلک یې را ولاړی چې یاره
موږ هغه ته نصیحت کوو چې د کفارو مشابهت پرېږدوئ، هغوی عقیدې او اخلاق پرېږدئ، هغوی وایي ګاډه چې جوړ کړی دی او دا بیا نه استعمالوي، نو دا هسې یو شیطاني دلایل دي، دا حقیقت نه لري. نو بسم الله مجریها و مرساها کې دا یو مستقل عقیده شو چې د دې څیزونو میټیریل الله پیدا کړي دي او د دې چلول او ودرول د الله په حکم کې. نو په دې کې د کفارو احسان په موږ باندې رانغی. ان ربي یقینا رب زما لغفور رحیم، خامخا بخون کې او رحم کوونکی دی.